سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تنازع الفعلان د دې ځینې مناسبو د فاعل بعض احکامات بیانوي چې هغې ته لایق کېږي د چا په صورت کې د تنازع د فعلانو په صورت کې. تنازع الفعلان څه مطلب دی؟ ما ته ګوره، تنازع الفعلان څه مطلب دی؟ مناسبو چې دوه یا د دونه زیات فعلونه وي یا افعال وي یا شبه فعلونه وي یا شبه افعال وي، د هغوی نه وروستو یو اسم ظاهر وي. پوه شوې؟ د هغې نه وروستو یو اسم ظاهر وي او په دې دواړو افعالو کې، دواړو فعلونو کې یا شبه فعلونو کې یا افعالو کې مناسب هر یو دا تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر دی زما دپاره څه شي، دا دې زما لپاره معمول شي او زه دې په دې کې عامل شم او په دې اسم ظاهر کې صلاحیت د چا وي، د دې د معمول د هر یو د معمول جوړېدو وي. دې ته ویل کېږي تنازع د فعلان. تنازع اصل کې تنازع ویل کېږي جګړې ته، خو دا جګړه خو د ذی روح خاصه ده. دلته به ذکر موږ د تنازع کوو خو مراد نه به هغه توجه وي، متوجه کېدل. نو ویل کېږي د دوو فعلونو یا د شبه فعلونو یا د دوو نه زیات فعلونو شبه فعلونو د عمل دپاره متوجه کېدل یو داسې اسم ظاهر ته چې هغه اسم ظاهر د دې دواړو نه وروستو وي، چې هغه اسم ظاهر د دې دواړو نه څه وي، وروستو وي او په دغه اسم ظاهر کې د دې دواړو د معمول جوړېدو څه وي، صلاحیت وي. دې ته ویل کېږي تنازع د فعلان. پوه شوې؟ ګوره مولوي صاحبو لاول داسې چې وضاحت یې وکړو. د لاول وې راواړوه کوم ځای دی؟ د مال د خپل کتاب راکړه. ده وویل لاول که نه وإذا تنازع الفعلان، تنازع خو دې زده کړو چې تنازع په معنا د توجه سره متوجه کېدل، ځکه تنازع جګړې ته وایي او جګړه د ذی روح خاصه ده. پوه شوې؟ بیا یې فعلان ذکر کړل. بیا یې څه ذکر کړل؟ نو یو خو دا چې فعلان یې تثنیه ذکر کړل. نو دا تثنیه ځکه ذکر کړو چې اقل مقدار د تنازع، کم از کم تنازع به په دوو فعلونو کې راځي، د دوو نه به زیاتو کې هم راتلی شي، خو چې کم از کم تنازع راځي نو به دوو کې، په یو کې خو تنازع نشي راتلی. نو دا فعلان تثنیه ذکر کړل. بیا یې مولوي صاحب الفعلان فعل ذکر کو. الان کې په شبه فعل کې په دې کې هم څه راځي؟ تنازع راځي. لکه زید معط ومكرم بکرا. پوه شوې؟ زید معط ومكرم بکرا. اوس په دې کې تنازع ده، دا هم شبه فعل دی. خبره پوه شوې؟ د دې دواړو په دې بکر کې څه تنازع ده؟ دی وایي چې زما لپاره معمول شي، دی وایي چې زما لپاره معمول شي. نو دا په شبه فعل کې هم راځي. نو دا فعل صرف ځکه ذکر کړی دی چونکې دا فعل چې دی دا په عمل کې قوي دی، دا اصل دی، ځکه د دې وضع د عمل لپاره شوی ده. پوه شوې؟ بیا ذکر کو چې ظاهرا، دا ظاهرا صفت دی دپاره د اسم یا اسما ظاهرا. دا تنازع به په اسم ظاهر کې وي، که په اسم په ضمیر کې وه. پوه شوې؟ په ضمیر کې وه نو په ضمیر کې ګوره که ضمیر متصل وي په هغې کې تنازع نه راځي، ځکه چې د چا سره متصل وي دا به د هغې معمول وي. او که ضمیر منفصل وي نو په هغې کې تنازع راځي، خو لیکن قطع د تنازع چې ختمولو کوم صورتونه دي هغه په دې کې نه جاري کېږي. پوه شوې؟ نو لهذا دا به اسم ظاهر وي او دا اسم ظاهر به د دې دواړو فعلونو نه وروستو وي. څه به وي؟ لکه ضربني واکرمني زیدون، دلته دا وروستو دی که نه، دلته تنازع ده. که اوس که چېرته په منځ کې و یا د مخکې و، لکه زید ضربني واکرمني، دلته تنازع نشته. مونږ زید ضربني واکرمني، دا زید مقدم دی یا ضربني زید واکرمني، دلته هم تنازع نشته. پوه شوې؟ دلته هم څه نشته. لهذا د ذکر کو چې بعدهما وروستو د دې دواړو وي. که د دواړو نه وروستو نه و، مخکې و یا په منځ کې و، نو په منځ کې و نو د چا سره چې دی د دې اول لپاره به څه وي، معمول وي. او که مخکې و بیا خو مبتدا جوړېږي مرفوع په صورت کې. پوه شوې مولوي صاحب؟ دا خو دغه شو، دا د دې ټول مکمل وضاحت شو. بیا مولوي صاحب د تنازع ټوټل 4 صورتونه دي. د تنازع ټوټل څو صورتونه دي؟ دا تنازع به کله فاعلیت کې وي، یعنی دواړه فعلونه به دا تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر دی زموږ دپاره څه جوړ شي، فاعل جوړ شي. لکه ضربني واکرمني زید. پوه شوې؟
یا با دا تنازع چې دی دا به په مفعولیت کې وي یعنی هر یو به دا تقاضا کوي په دې دواړو فعلونو چې دا زموږ لپاره مفعول جوړ شي ضربت واکرمت زیدا پوه شوې یا با دا فعل اول به تقاضا کوي چې دا اسم زائد د زمان لپاره فاعل شي او ثاني به تقاضا کوي چې دا د زمان لپاره شي مفعول شي ضربني واکرمت زیدا صحیح ده اوس دا تقاضا کوي د زمان لپاره فاعل شي دی وایي چې زمان لپاره څه شي مفعول شي څلورم صورت دا دی چې دا فعل د تقاضا د فاعلیت کوي ضربت واکرمني صحیح شو ضربت واکرمني زید به وایو فی الحال خو چې لا موږ عمل یو ته نه دی ورکړی دا به هم زیدا نه وایو نو دا څلور صورتونه د تنازع راځي دا څلور صورتونه چا راځي دا تنازع راځي ښه دې پر خبره وشوه اوس ګوره مولوي صاحبو بالاتفاق د جمهورو په نسبت باندې په دې څلورو صورتونو کې هر یو ته عمل ورکول دا جایز دي که فعل اول له عمل ورکې او که فعل ثاني له عمل ورکې پوه شو په دې څلورو واړو صورتونو کې د جمهورو په نسبت باندې هر یو ته عمل ورکول دا څه دي مولوي صاحبو جایز دي امام فراس صاحب چې دا هغه اختلاف کوي چې کله دا فعل اول تقاضا د فاعل کوي دا فعل اول تقاضا د فاعل کوي نو بیا چې د فعل ثاني ته عمل ورکول جایزه فعل ثاني ته بیا عمل ورکول جایزه نه دي پوه شوې ځکه که دلته دې ته عمل ورکې مولوي صاحب دلته ته عمل ورکې دا به دې لپاره فاعل کړي لکه واکرمني ضربني واکرمني زیدون دا صورت شو او دا صورت شو دویم او دریم صورت شو نو په دې دویم او دریم صورت کې فعل اول تقاضا د فاعل کوي پوه شوې نو په دې کې ته فعل ثاني له عمل ورکې نو په دې دویم کې به چې دی په دې فعل اول کې به ضمیر راوړي او چې ضمیر راوړي اجمال قبل الذکر راځي او اجمال قبل الذکر جایزه نه ضمیر به ذکر شي خو مرجع به یې وروسته وي یعنی د مرجع نه مخکې به ته څه راوړي ضمیر راوړي هغه ټیکه نه دي لهذا د امام فراس په نسبت باندې په دې صورتونو کې د فعل ثاني له عمل ورکول جایزه نه دي پوه شوې په دې پر خبره باندې نور د جمهور په نسبت باندې په دې څلورو صورتونو کې هر یو له چې د عمل ورکړي جایز دي په اولویت کې اولا کم یو دی په دې کې اختلاف دی نو د بصریینو په نسبت باندې فعل ثاني له عمل ورکول دا څه دي اولا دي بصریینو په نسبت باندې فعل ثاني له عمل ورکول دا اولا دي ولې ښه لکه په دې کې خو دومره ځکه چې دا سره مناسب دا ورته نږدې ده خبره پوه شوې او الحق للقریب یو وجه خدا شوه دویم وجه موږ دا ولوه چې اصل په فاعل کې دا دی ایلی الفعل ایلی چې دا د فعل ته څه وي نږدې وي خبره پوه شوې او د کوفیینو په نسبت باندې فعل اول د عمل ورکول دا څه دي اولادي ولې اولادي ځکه چې مولوي صاحب دا اول دی که نه خبره او الاول فالاول خبره پوه شوې لکه څوک چې مخکې راشي جو پهلے آئے او پهلے پائے که نه اول چې څوک راشي جو هغه ته میلاویږي نو په کار د دې اول لاغله چې دلته څه ورکړی شي دلته عمل ورکړی شي دې پر پوه شوې راځه دغه ځای پورې چې دی هغه کتاب کې لګو واذا تنازع الفعلان هر کله چې تنازع د فعلانو راشي ظاهرا په اسم ظاهر کې او دا اسم ظاهر بعدهما رستو د فعلانو نوي کله چې جګړه وکړي دوه فعلان ظاهرا داسې په اسم ظاهر کې داسې اسم ظاهر بعدهما چې دا د رستو د دوه فعلانو نوي نو فقط د تنازع چې دی هغه څلور صورتونه دي الصور الاربعه للتنازع فقد يكون التنازع في الفاعليه دا وکله دا تنازع په فاعلیت کې وي لکه ضربني واکرمني زید او کله په مفعولیت کې وي لکه ضربت واکرمت زیدا وفي الفاعليه والمفعوليه او فاعلیت او مفعولیت کې به مختلفین په حال د کون د دې کې چې دا مختلف وي مناسب لکه اول تقاضا د فاعل کې دویم تقاضا د مفعول کې څلورم صورت چې اول تقاضا د مفعول کې او دویم تقاضا د فاعل کې فيختار البصريون ان غرقي بصريين اعمال ثاني د عمل ورکول والكوفيون الاول او کوفیان چې دی هغه عمل ورکول غرقي اول تا چاته عمل ورکول غرقي اول تا خبرم پوښي اوس ګوره مناسب لہذا تا فعل ثاني د عمل ورکو
شاده دی اول فإن عملت الثاني أزمرت الفاعل في الأول دې ته عمل ورکو نو د قطع تنازع د ختمول درې صورتونه دي ازمار اظهار حذف ازمار اظهار حذف یو دا مولوی چې تبع اول کې چې ده کنه هغه د فاعل حذف کې په اول کې فاعل حذف کې نو فاعل خو چې ده هغه په غیر د قائم مقام نه فاعل عمده نه کنه او عمده په غیر د قائم مقام نه حذف کول جایزه نه دي پوه شئ مولوی لکه او یا چې ده فاعل ذکر کې ضربني زید واکرمني زیدون دسی وای نو دا هم جایز نه دا صورت هم دا ولې جایز نه ځکه چې دا د فصاحت نه خلاف ده فصاحت نه سره مولوی فصاحت نه خلاف ده او دویم دا چې مولوی صاحب دلته بیا دا شوبه راځي دا وهم پیدا کیږي چې دلته راځي جدا دی او دلته راځي جدا دی الان کې دا یو زید دی دا سره یو زید نو اظهار خو ټیک نه دی مولوی صاحب تکرار لازمي دی تکرار خو شنیه دی کنه مولوی صاحب تکرار شنیه نه دی شنیه دی پاتې شو ازمار نو دقه یو صورت پاتې شو لہذا په دې فعل اول کې بعد د دې اسم ظاهر موافق چې دی هغه به ضمیر فاعل ضمیر به سره وړي فاعل راوړي پوه شئ د دې موافق به سره وړي ضمیر سره وړي فاعل راوړي اوس که دا سوال کوي مولوی صاحب چې دلته خدا ازمار قبل ذکر راځي که نه راځي ازمار قبل ذکر راځي که نه راځي اوس ګوره دا خو ضربني واکرمني زیدون کې به صحیح شو دلته به هو ضمیر شي او دا به راځي چې زید ته زید خو رستو دی ضمیر مخکې دی مرجع رسته ده ازمار قبل ذکر راځي نو ګوره مولوی صاحب جواب دا دی چې دلته دا هو ضمیر چې راځي د زید ته او زید فاعل دی پوه شوې نو په عمده کې ازمار قبل الذکر په شرط د تفسیر سره جایز دی دا دې تفسیر کوي کنه مولوی صاحب نو په عمده کې لکه قل هو الله احد کې هو الله احد دا الله دا چې تفسیر دغه هو ضمیر کوي نو او ګوره په عمده کې او فاعل عمده دی کنه نو په عمده کې ازمار قبل الذکر په شرط د تفسیر باندې سره جایز دی پوه شوې دا خو یو صورت شو دا په هغه صورت کې چې کله ته فعل ثانی له عمل ورکو او فعل اول تقاضا د چا کوله د فاعل کوله نو ګوره مولوی صاحب ته به داسې وایې ضربني واکرمني زیدون خو شو بیا به وایې چې ضرباني واکرمني وایه که نه زیدانی پوه شوې ضرباني واکرمني زیدانی بیا به څه وایې ضربوني واکرمني الزیدون پوه شوې دا خو اولنی صورت شو دا اولنی صورت شو و چې دې ته راشي دې صورت ته راشي دلته هم فاعل تقاضا کوي که نه دلته به ضربني واکرمت زیدن صحیح شو ټیک ده بیا به څه وایې ضرباني واکرمت الزیدین صحیح شو او ضربوني واکرمت الزیدین پوه شئ زیدین شو نو دلته ګوره مولوی صاحب دا الف فاعل د تثنیه شو دلته واو د جمع شو ټیک شو فإن عمل د ثاني که چېرته تا عمل ورکو ثاني ته لکه فعل ثاني د دې عمل ورکو موافق د مذهب د بصریینو ازمرت الفاعل في الاول تا خو دا کولاو که کنه ته دا والا ازمرت الفاعل في الاول اول کې به سره راوړي مولوی صاحب ضمیر د فاعل راوړي على وفق الظاهر موافق د اسم ظاهر که اسم ظاهر مفرد نو ضمیر د مفرد به راوړي که اسم ظاهر تثنیه و مولوی صاحب لکه زیدان نو ضمیر د تثنیه به راوړي که جمع نو ضمیر د جمع به راوړي خبران پوه شوې ریزي پورې مخکې دون الحذف خو حذف جایز نه دی حذف جایزه دا حذف جایز نه دی ځکه چې حذف د عمده په غیر د قایم مقام نه جایز نه دی خلافا للکسائی امام کسائی سے فرمایي چې نه مولوی صاحب دلته خو اظهار ټیک نه دی ځکه تکرار لازمي ازمار هم ټیک نه دی وایي چې ازمار قبل ذکر راځي دی وایي او دی وایي حذف چې دی هغه حذف کو وایي سبق کو لہذا دلته به داسې وایي ضربني واکرمني زید ضربني واکرمني الزیدان ضربني واکرمني الزیدون دقسې به وایي
پوه شوې دله په نسبت باندې مولوي صاحب دا به حذف کې ها جازه وجازه مولوي صاحب ګوره عبارت یې څنګه ویل وجازه د ټولو صورتونو کې هر یو صورت کې مولوي صاحب هر یو له عمل ورکول دا جایز دی خلافا للفراء امام فراء په نسبت باندې مولوي صاحب هغه فعل اول چې کله فاعل تقاضا کوي نو فعل ثاني له عمل ورکول جایز نه دي ځکه بیا اضمار قبل ذکر راځي پوه شوې دي وحذفت المفعول ان استغني عنه والا اظهرت لکه او کله چې مولوي صاحب فعل اول فعل ثاني له عمل ورکو فعل ثاني له څه ورکو او فعل اول چې مولوي صاحب دا تقاضا د مفعول کوله لکه دویم صورت شو او څلورم صورت شو پوه شوې تقاضا د مفعول کوله نو په دې صورت کې وسکه ګوره مولوي صاحب دغه افعال چې دي دا به خالی نه وي یا به دا افعال قلوب وي یا به افعال قلوب نه وي که افعال قلوب نه و مولوي صاحب نو د دې دا مفعول به حذف کې څه به کې مفعول به څه کې لکه حذف به کې ځکه چې دا مفعول فضله دی سره یو زائد څیز دی خان پوه شئ فضله پوه شئ یو زائد څیز دی او حذف د هغې جایز دی مولوي صاحب خو که چېرته دا د افعال قلوبونه د افعال قلوب مفعول نه وي که نه مولوي صاحب د افعال قلوبو مفعول حذف کول څه دي جایز نه دي هغه جایز نه دي که چېرته د دې نه بې پروایي راغلې وه استغنا راغلې وه مطلب دا دی چې دا افعال دا د افعال قلوب څه نه و مولوي صاحب د دې نه مخکې چې دا کوم افعال و د افعال قلوب نه و دا د افعال قلوب و مفعول به نه وه نو دا به حذف کېدی سي به وی ضربت واکرمت زیدا پوه شئ مولوي صاحب ضربت واکرمت زیدین ضربت واکرمت الزیدین دقه سي به وي پوه شئ که چېرته مولوي صاحب دا افعال چې و دا افعال قلوبو نو د دې افعال قلوبو مفعول حذف کول جایز نه دي د افعال قلوبو مفعول ګوره مولوي صاحب حسبني وحسبت حسبني چې فعل اول تقاضا د چا کوي ها دا حسبني وحسبت زيدا منطلقا ها دا زيدا خو د دې فعل ثاني لپاره مفعول به شو خو دا ګوره مولوي صاحب په دې کې تنازع ده په دې منطلقا کې تنازع ده دا وایي چې دا زمانه لپاره مفعول ثاني شي او دا وایي چې دا د زمانه لپاره مفعول ثاني شي ٹھیک شو دی وایي چې دا د زمانه لپاره مفعول ثاني شي دی وایي چې تا دې ته عمل ورکو دا دې لپاره مفعول به کړه صحیح شو نو دا خو دوه مفعول غواړي دا په منزله د مبتدا او خبر وي نو د مبتدا او خبر نو مبتدا حذف کول خبر حذف کول خو ټیک نه دي خبره مو شوي نو لهذا دې له عمل ورکو دې کې به تاسو کې د قطع تنازع درې صورتونه ته مووي اضمار اظهار حذف اضمار خو جایز نه دی ځکه چې اضمار په فضله کې راځي هلته په عمده کې وکړه دلته خو فضله کې راځي اظهار هم ټیک نه دی دا حذف هم ټیک نه دی حذف ځکه د افعال قلوب مفعول حذف کول یا مفعول حذف کول دا ټیک نه دي پاتې شو اظهار نو ذکر کوي وایي څه به کوي نو داسې به وایي حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا پوه شوې وحسبت زيدا منطلقا ټیک شو په دې ځای پورې وحذفت المفعول وحذف کې به مفعول استغني عنه که د هغې نه بې پروایي راغلې وه په دې باندې پوه شوې مولوي صاحب بې پروایي ګوره که د افعال قلوب نه علاوه دا افعال دا کوم مخکې چې تنازع راغلی د کوم افعالو دا افعال قلوب نه و او دا مفعول به د افعال قلوب نه وه نو بیا مفعول حذف کول جایز دی لهذا د دې نه بې پروایي راغلې ده او وان لم يكن كذلك که چېرته داسې نه وي مولوي صاحب بې پروایي نه راغلې وه نه وه راغلې اظهار ته نو بیا به یې څه کوي مولوي صاحب بیا به یې ظاهر مخکې وایو که بس دی دا هم موږ